حدیث مبارک کې راځي چې یو منځ د وسلې سره او یا منځونه بغیر د وسلې نه مسلمانانو عاجزانو فکر خطا کړی شوی دی. زه کله کله چې وایم یهودو نسواراو مسلمانانو سره کھیل کړی دی. مسلمانان چې دانن د خپل منځ کې یو بل ته مشت بګریبان دي او 50,000 دینونه دي زمونږ 50,000 هر جمعات کې ځان له دین دی هر خله کې ځان له مسله ده هر کتاب کې ځان له حکم ده څوک یو څوای څوک بل څوای خلق په یو دو کې حیران دي. دا من سره دا کار يهودو کړي نسواراو کړي. زمونږه د اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ته چې پاغه باندې کلام هم نشتا د چا پکې اختلاف هم نشتا چې یو منځ اصله سره او یا منځونه بغیر د اصله نه. دا صحیح روایت ته اتفاقی مسله ده او تاسو به چرته نه اوریدل ځکه چې مونږ ته يهودو اشاره کړې ده چې دا خبره بنه کوي. د پګړې مسله ضعیفه مسله ده کمزور مسله ده. المنار المنیف کې علامہ ابن قیم رحمت الله علیہ لیکي واحادیث الامامه كلها ضعیفه. د پټکی چې څومره روایتونه دي ټول ضعیف دي. یو روایت پکې قوی نشتا او ور سره دا اختلاف هم پکې دی چې پټکې رسول الله صلی الله علیه وسلم بطور قومی رواج په سر کړي دی که بطور ثواب په سر کړي دی. زکه چې هغه وخت کې رواج د پټکو رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې پټکې نو والے ابو جهل اجي صاحب هم پټکې والو زکه چې قومي لوبه دغه سوا لکه افغانستان کې رواج دی د پټکی کب مولا ده هم پټکې وਹੀ ک امیر هم پټکې وਹੀ ک خسړې ده هم پټکې وਹੀ دا قومي لباس ده. نو په پټکی کې دا اختلاف هم ده چې دا قومي لباس ده کا اسلامی لباس ده. بیا دا اختلاف هم ده پکې چې دا روایات صحیح دي که ضعیف دي او ټول علما وایي چې ضعیف دي او دا اختلاف هم پکې ده چې فضیلت څومره ده دیو کنه ده او وشتو منځونو عمره ده که 25 منځونو عمره ده. دا ټولو اختلافاتو باوجود چون کې د پټکی خلاف يهود نه دي نو د مسلمانانو په جګړه او تا پټکې نه دی وله او تا پټکې ځکه چې يهود غواړي چې پټکی واه يهود غواړي چې دا خیر ده خښ شه ده پټکې تورا او وصلات يهود نه غواړي. هغه چې مسلمان د توري او د وسلې نه لري شي مسلمان هغه روایت نه بیانای نه مولیانو ته معلوم ده نه امیانو چرته اوسه پوری ویلی دي چې موږ دی مولا پسې مونږ نه کوو د خو اصلا نه تاړلې چام نه دی ویلي ولی کم شی چې يهودو په موږ بدی کړي ده هغه شی بدی ده. کله چې پاکستان غالبا چې جوړ شه هندوستان ځان له ازادي حاصل کړه پاکستان ځان له ازادي حاصل کړه نو په هغه وخت کې سکانو خپل مذهبي شعار خنجر باندې زور ولګولو چې منګه مذهبي شعار ده دا به مونږ ته آزاد وي. اسلحه خنجر به تاسو ته د سکانو 15 سيزونه دي پاغو کې 15 سيزونه کې یو شی ده خنجر سکه خزیو کنروي هغه سره په بڑا باندې خنجري کده بار ملک تزي دانه ده بند کده یورپ تزي دانه ده بند کده د دنیا کم ملک تزي قانوني اجازت ته ولی دا د غوي مذهبي شعار ده. نو په هغه وخت کې د مسلمانانو ته هم بعض علماء کرامو مشوره ورکړه چې زمنګم اسلحه اسلامی شعار ده توري باندې به منګم ټینګ شو خو د يهودو مشوره منتدا وا چې ناجي مولیانو ته وی چې قرباني سموای چې تاسو ډېر شریف خلک یې بس زمنګ علماء غلي شو من باندې اسلحه قانوني جرم وګرځید اغوی باندې اسلحه اغوی ته مذهبي شعار وګرځید
هغه ټولي دنیا کې ګرځوي شي تخپل کور کې غلم نشي وجلې کو دې وجلو نو تانه ودا پښتنه نه کوي چې سړی راغلو صحیح کول په کور کې په څه شي دې مړکو هغه چاړه دې څکړه اټوپک دې څک هغه اسلحه دې څکړه هغه راواخلا تاسو را کم ځای کې وا لیسنس تیر وړې دې توخایا نمبر چک کوا الکه دا خو ما دې د پاره زګرځوم چې زه یریګم ته نیمه ګنټه انویسټیګیشن کوي ته نمبر نشي پړاولې ته تاسو درولې نیمه ګنټه ته کله یو افسر لوروړي کله بل لوروړي کپدې ځکه کې ما څوک مړ کی نه جی دا خو قانوني جرم دی کنه دا به ګورو جی نو اسلام کې اسلحه قانوني جرم وګرځیدا نن د يهودو دا قانون دی چې هر سړی 18 سال ته ورسی هغه به جهادي ټریننګ کوي د يهودو نه خزه داسشتا چې هغه کلک جنگي ټریننګ شوه نه نر داسشتا چې هغه جنگي ټریننګ نه کړي هغه د لپاره قانوني دا لازم ده د شیعاګانو په ایران کې کلک قانون دی چې هغه به هر یو سړی جنگي ټریننګ کوي که خزه یې کنه مسلمانانو باندې جهاد فرض ده پسند 71 کې منګه مسلمانان عام خلق جنگي دي منګه د خپل ملک نه هندو شړلې په 65 کې منګه جنگي دي عام خلق جنگي دي په افغانستان کې منګه عام خلق جنگي ګو روس ته منګه عام خلکو شکست ور کړي امریکای ته منګه عام خلق جنگي ګو منګه عام خلکو شکست ور کړي هر تیار هر زور چې په ملک باندې راشي منګ ټوپکو چتو زمنګ په ملک کې په جهادي ټریننګ باندې پابندی ده نه نر سړی ټریننګ کولای شي نه خزه کولای شي نه ځوان کولای شي نه دا زمنګ اسلام ده دا اسلام دی چې ته ولې را ورسېد زمنګ د مولیانو دراویو د لاسه زمنګ د مولیانو دراویو د لاسه کله چې منګه دغه سي مشت بغریبانو مسح شتا او که مسح نشتا رفیدین شتا که رفیدین نشتا امین شتا که امین نشتا مڑی مڑدی که مڑی جوندی دی مڑی آوری او که مڑی ناوری دا پیغمبران منزون قبر کی کئی که نئی کئی انبیاء کرام پا کم حالت کی دی روح کم زی که ده دوباره سڑی تا ورنه نوتے ده که نده ورنه نوتے یرجی صحابو که هم اختلاف ہو الله کتاب د اختلاف ختمولو د پاره را لګلو مولا صاحب الله کتاب د اختلاف سالف کولو د پاره را لګلو الله نبی د محبت دراوستو د پاره را لګلو نبی تمام خپل فریضه ادا کړه نبی ته الله ویلی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم زما د خبر یا چا خوخي دی یا ندی خوخي خو خو دی وری خیر ده کبل پی رازی معافی غواړم وادي وری الله ورتوي چې اے نبی بلغ ما انزل الی تا ته چې ما څه در نازل کړی دي دا ورسوا فإن لم تفعل کتا دا کار ونک فما بلغت رسالت بیا تا نبوت کار کی کوتاهی کړی دا بیا تا پیغمبري نه در رسولې بیا خود تا زما فرض نکړو ادا نو زمونږ ایمان دی چې رسول الله فرض ادا کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فریضه ادا کړی ده نو فریضه چې ادا کړی ده الله فرمایي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اختلاف مکوئ نو صحابه به اختلاف نوی کړي ته وایي چې دا مسله ما صحابه کې اختلافي و دا مسله صحابه کې اختلافي و څه چل دې پلان کې خان لیکلی دي دا پلان کې خان صحابه په دور کې و نه جرستي لیکلې ده کتاب لکه کله لیکلې ده 300 کال بعد لیکلې ده 200 کال بعد لیکلې ده 250 کال بعد لیکلې ده 500 کال بعد لیکلې یرجی د لوی محققینو اور څومره لوی محقق ته قربان شم صحابي عمر خو نه وکنه د چې په صحابي باندې تهمت تړي چې صحابو کې اختلاف وو نو صحابي کې کې اختلافي الله قران دې د پاره را لګلو چې اختلاف ختم شي گویا کې الله ناکام شو العیاذ بالله که صحابو کې اختلاف ته پیغمبر د اتحاد د پاره را لګلو گویا کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل موقف کې ناکام شو العیاذ بالله نا نخو رسول الله ناکام دے نہ رب العالمین ناکام دے زمنگ ایمان دے چھ صحابہ بالکل متفق روڑو
یو شان وو، یو دین وو، یو مسله وای، و عقیده وا په یو خبره کلک. مسلمانه ما او تا ولی په جګړو زکه چې مولا نه مو پیغمبر جوړ کړي دی، د کتاب مصنف نه مو خدای جوړ کړي دی. ما او تا مصنف چې څلی کلی دی ما او تا منلی. نو زما استاد جګړو د لاسا ما او تا نه اسلحه د لاسا لاړه سکانو ته ورسېدا. ما او تا پټکې خو سنت ګڼو، اسلحه سنت نشو ګڼلې، حالانکه هغه فرض ده. ولی زما استاد تعلیمات اسلامی نه دي. ما او تا مشت په گریبان یو، ملکونه امریکای او ګټل، روس په څومره ملکونو باندې قبضه اچولې و. امریکا د څومره ملکونو په باندې جوړه تا ته دا پته شته چې امریکای څومره سټیټونه نیولې دي او څومره سټیټونو باندې د هغه قبضه ده. انګريز لګیا ده ورځ په ورځ فتح کوي، ورځ په ورځ ملکونه نیسي، ورځ په ورځ خپل احاطه پلاوي. ولی آغا اسلحه فرض و سنت ګڼي. مسلمانه ته اسلحه نوم نشي اغسته، ستا په پټکیو جګړه. داغه جګړه همیشه په ټیکنالوژي وي چې پلنی جاز جوړ ک ما ولې جوړ نه ک، فلانی ټینک جوړ ک منګ ولې داغه نه اعلی ټینک جوړ نه کو. زما اوستا جګړه په پټکی ده، پټکې تا ولې غټ نه دی والے ما ولې غن نه دا خټ پټکې ده دا د ثواب کار دی. او د خدای بندا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کپڑا کی منځ کړي دی. یو کپڑا پیژنه، صرف یو کپڑا چې هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نامن لاندې ځان پټ کړو، برا بدنیم ښکاراو، سر خوې بیخي ښکاراو، خو بغیر د اسلحه وشپنه د تیر کړي. ته نوم نشي اغسته داغش، د جهاد نوم نشي اغسته. ستا ملک، ستا د ملک حکمران په خپل لګیا ده، د خپل ملک کمزورې د پاره کوششونه کوي. مسلمانانو ته نه جهادي ټریننګ ور کوي، نه نارینه وته ور کوي، نه زنانه وته ور کوي. خدا نه خواسته که سبا زمنګ هندوستان سره، امریکای سره، بل کفري ملک سره زمنګ جنگ شو، منګ به ټول دا ټول تبلیغیان به منګ سره ودرېږي، دا ټول مولیان به منګ سره ودرېږي، ټوپکې به ولا منګ ورکو. خو چې کله د محاس ته ورسی نو بیا به شاته مخ راواړوي، بیا به پوجیانو ته وایي چې پوجي ماما دا ټوپک څنګه سوريږي، پوجي ماما دا ډس څنګه کیږي، پوجي ماما اوس چې شي په کوم دا ټوپک، نو دا ټوپک ته کا کوتک ته ولی دا غزده ده نه ولاله ټوپک نه ورزي. دا زمنګا ملک کمزوري ده، دا د ملک ملا کمزوري کیږي دې سره. وجه صدا علماو کې اتحاد نشته او د دې مولیانو د اختلاف د وجنه وخت به یا ډیری یا بلګي. منګ خو ډیر عمر پورا کړی دی، منګ بمرو یا په خمرګ یا په بد الله نه خغواړو، بدنم د الله وساتي. خو مرو به منګ به یا مړو یا ژوندي. د نت پسترګو کې به دا بیانات محفوظ وي. یاد وساته د دې مولیانو د اختلاف د وجنه، د دې فرقو د وجنه به په منګ تاسو نور تنګی راځي. دا سه وخت به راځي کته جمعات خلاص کده سړی بزوینه. دا کمې ګډاګانې چې په کم انداز رواني دي، دا کم کنجر توپ چې په کم انداز باندې روان دي، دا کمی دا بلاګانی شوي دا شیان چې پلیکارډونه چې کم خلق راایستی دي، کم ناری چې نن سبا لګي، کم انداز باندې چې خزه رواني دي، په کم انداز باندې چې ګلوکاران روان دي، کم انداز باندې ربابونه او ګډاګان روان. ثقافت گانو بجانو ته ثقافت ویلې شي. مولا صاحب تبا ان شاء الله په دې قاتونو جنگيږي چې ربابونه بو وایټ هاوس ته ورسي. رباب او ګډا اسمان سره خبري کوي. ستا تر اوسه پورې جګړه په دې باندې ده چې پټکې شته او که پټکې نشته. ستا په دې جګړه ده چې هولا ګستاخی وکړه. تبا خپل مسلمانو باندې لګیاوي، کفار بدن هر څه والی دنه غستی دي، خو ویلې نشم اغستی دي دنه. ستا سعودي کې شی نه ده پاتې، ستا سعودي کې 7 نمبر کوی چې ټول امریکای ته پټرول رسی، يهودو نسوارا ہوتا دای نن 10 سالويخ کاله مخکې نیولې.
اسرائیلی تسلیم کړل لاړل عرب امارات ته لاړل اسیم مسلمان نو په نامي خلکو لاړل درنه ته اسلامی ملکونو کې وګرځا پاکستان نه علاوه چې دا یو اټمی طاقت ته څنګه خلک یریږي ستا پاتې څه شي دي تم دغه جنگونه کوا دغه پسې مونږ کیږي او دغه پسې مونږ نه کیږي سقاط شته او سقاط نشته رفایدن شته رفایدن نشته دغه ګستاخی وکړه دا بدعتي ده دا کافر ده او دا مشرک ده کې نه بس خود څه ویلې نشو څه به وایي نو الله فرمایي ولياخذوا حذرهم ودینسی بچاو خپل واصلحتهم واصلح خپل ودلذین غواړي هغه کسان کفرو چې کافران دي لو تغفلون عن اصلحتکم چې غافل شي تاسو د وصلو خپلونا کافر دا غواړي چې تاسو نه غافل شي نن د خپل ځان حفاظت د پاره ته وصله نشي ساتله او کم لیسسونه چې شوکیږي لیسسونه در باندې بندي او کله لیسس شوکیږي دومره پراګرس ورته وای کې چې ورته پروسس وته وای دومره وګدا خبره ولا جوړه کړي دا چې هغه ته جوړوي سپینګیره بشر چته جوړیږي نه بس ګرځه مزه کا یو يهودي چې راشي یو تماچه چې ور سره وي په بازار کې سل کسان وشته شي يهودي ته څنګه شویر ځکه تاسو سره څه زمونږ په لاهور کې یو يهودي کې عیسائی وراغلو په لاهور کې 4 کسان وشته دندناته ګرځید منګ کی چا سره اصلیانه و چې ځانې ته بچ کړو 4 واره مړ کړل او بیا زمونږ حکمرانانو په عزت تور باندې خلاص ک دا د ملک بے عزتی دا لګیا روانه ده پاکستان د خلک لاندې کوي چې څوک لاندې کوي او مسلمانان لاندې راولي چې د چا د کردار درا صدا مسلمانان ذلیل کیږي الله دې هغه سړی ذلیل کی الله دې هغه قوم ذلیل کی